د څلورو شهیدانو جنازه کیږي. په دې جنازه کې دلته د ټولو سیاسي ګوندونو مشران ولاړ دي چې څومره هم په پښتون وطن کې سیاسي ګوندونه دي، د هغو مشران د هغو نماینده خلک دلته راغلي دي، قبایلي مشران راغلي دي او بلها ځوانان راغلي دي. مونږ به د وطن په هکله تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې د دغې ځای نه و خپل کام و ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادۍ سره مخ دی. 80,000 نه زیاتې وینې تویې شوې دي، په زرګونو یې خلک ورک دی. ماند یې بېوسه ماند یې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دغې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دغې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دغې وطن څه مخصوص د خپلو مفاداتو جنگ نه و، دا د ډالرو جنگ و. دا هغه جنگ و چې ستا وینې تویېدلې، ستا اوښکې تویېدلې، ستا بازارونه ورانېدل. د هغې په بدله کې د دغې ملک یو آرمي چیف ځان ته په اسټرالیا کې جزیرې واخیستلې. دا هغه جنگ دی چې په هغه کې دلته د ګوندونو خلک ناست دی، یو ګوند نه شو پاتې، د ټولو ګوندونو مشران او ځوانان یې شهیدان کړل، ویې ځورول، پیغورونو ته یې سیخ کړلو. پښتون چې کله مړی ځنې وشي او د مړي بدل نشي اخیستی، دا د ټول عمر پیغور ورته سیخ شي. دوی یې پیغور ته سیخ کړل او د دغې په بنیاد باندې یو کاروبار لګیا و. نن ته بېروزګاره یې، 1.5 کروڑ پښتانه مسافر دي. د دنیا د 10 ملکونو آبادي په 1 کروڑ نه کمه ده او ستا 1.5 کروڑ مسافر دي. د خپلو بچو نه لرې په پردو وطنونو کې ذلیل ژوند تېروي. یوازې یوه وجه ده چې ستا وسایل چې خدای درکړي دي په هغه بل قبضه درنه کړې وه، چې چا قبضه کړې وه، چې چا وینې تویولې، هغه کمزوری خلک نه و. مه کوه دا کښېنوه یاره، کښېنه یاره پلیز. نو چې کوم خلک دا وینې تویوي، کوم خلک ستا وسایل خوري، منظم دي، هغه ځان درته سنبال کړی دی، د دنیا د قوتونو پر شا ولاړ دي. د هغې مخنیوی د یو تنظیم د یو پارټۍ په بنیاد نشو کېدلی. ټولې علاقې په احتجاج لګیا دي، د یو علاقې په بنیاد یې ستا مخه نشوه نیوی. د دې دپاره 11 اکتوبر ته د جرګې اعلان شوی و. و پښتنو، تاسو خو د تاریخ د پښتنو که نه وی خبر، خو د جرګې د روایاتو نه خو خبر یی چې جرګه راغوښتی هر څوک شي، هر څوک یې راوغواړي، خو د جرګې مالک خو هر څوک نه وي، ټول یې شریک وي. آیا دا جرګه د پی ټي ایم ده که د پښتنو ده؟ دا تاریخ کې نه دي شوي چې دلته څوک ځان له جرګه وکړي. څوک چې ځان له سره کیني هغه ته میټینګ وایي. څوک چې ځان له سره کیني د یو ګوند خلک، د یو تنظیم خلک، هغه ته میټینګ یا اجلاس وایي. جرګه د پښتنو روایت دی. دا که هر ګوند راغوښتې ده تېره، آیا ځان ته یې راغوښتې وه؟ دا که هر ضلع راغوښتې ده ځان ته یې راغوښتې وه؟ جرګه د پښتنو ده. په جرګه نه تېره چا دعوا کړې ده چې دا زما خپله ده، نه یې آینده کولی شي او نه څوک مونږ یوازې جرګو ته پرېږدو. جرګه چې څوک راوغواړي دا زمونږ د ټولو پښتنو شریکه وي. مسله د پی ټي ایم نه وه، مسله د دې ځای نه جوړه شوله چې کله جرګه ته مونږ خلک راوغوښتو، سیاسي ګوندونو ته ورغللو و مختلفو پیشو خلکو ته، د مختلفو ضلعو مشرانو ته ورغللو. کله چې هغې دښمن چې ستا په وینو باندې او ستا په وسایلو یو لوی کاروبار جوړ کړی دی، هغه چې ولیدل چې پښتانه خو په رښتیا راټولېږي، هغه د هر ځای ویډیو او تصویرونه ولیدل، هغه ټول سیاسي ګوندونه ولیدل، هغه ټولې ضلعې ولیدلې چې دا ټول د دې جرګې سره ولاړ دي. هغه سره یره مخ شوه
چې که رښتیا پښتانه راټول شي، که رښتیا پښتانه سره په یو ځای شي، نه یې بیا په وینو کاروبار کولی شو، نه یې بیا په وسایلو کاروبار کولی شو. پښتنو دا وجه وه چې دا 7 کاله پی ټي ایم نه بین کولو، خو چې دا جرګه په کامیابي ولیدله، د دغې بین شروع کړ. د دلته ستا په 10 روپۍ را جوړې شوې خیمو ته اور ورکړه. د بیا په هغه نه پس لارې بندې کړلې چې په دې هم څه نه وشول. راغلل دلته فایرینګ وکړه. دا ګراوند، دا میدان، دا تر پرونه راسه پورې عام میدان و. نن د پښتنو د قومي جرګې په نام یادېږي. د دغې د تحفظ په خاطر، د دغې تقدس په خاطر، د زرګونو کالونو روایات چې ستا نیکونو غور نیکونو په دې خاوره په تاریخ کې یو مثبت روایات د جرګې ساتلی و. د هغې روایات په خاطر د قرآن شریف هغه یو څه جملې چې تاسو بیا مشوره سره وکئ، مشوره منه جرګه ده، د هغې په خاطر باندې دغو ځوانانو خپل سرونه ورکړل، وینې تویې شولې، زخمیان او شهیدان شول. خو دغه میدان نن یې هم تاسو ته دربخلی دی چې راشئ پښتنو، موږ په خپلو وینو یې درته ساتو دا میدان. خو ته راټول شه. زه دغو ټولو مشرانو ته وایم سبا جرګه شروع کیږي چې څوک دا خبره اوري هغو ته وایو تفصیلي خبره به هلته کوو، هلته به ټول مشاورت سره کوو. نن دومره درته وایم که ته سبا جرګې ته راځې، صحیح ده په لاره که به مشکل وي، تکلیف به وي، لارې به بندې وي، نن حوصله ولره، نن تکلیف په ځان تېر که او دې ځان ته دې ځای ته ځان راورسوه. ته به د عزت او د امن ژوند وکړې. خو که چیرې یې ته دغه ځای ته ځان نه رارسوې، دا تکلیف نه تېروې، ټول عمر به ذلیل هم وې، ټول عمر به په تکلیف کې هم وې او ټیټې سترګې به ژوند تېروې. دا یو خواستی. نور موږ مخکې هم د دغې وطن په خاطر شهیدان ورکړي دي او زموږ د ټولو سرونه قربان دي. موږ دا مظلوم ولس، دا پښتانه شوچه مسلمانان، شوچه مظلوم دي. د دغې په خاطر، د دغو د ښه ژوند په خاطر باندې موږ تل سرونه قربان کړي دي. نن مې هم د ملګرو مخامخ کپارې درته پرتې دي چې هغو په دې وطن سرونه ورکړل. ګواه اوسئ، ګواه اوسئ چې کله په وطن ننګ و، پی ټي ایم ملګرو چې په حق کې د هر ګوندارې علاقې خلک موجود دي، هغه په اول صف کې ولاړ و، سرونه یې ورکول. موږ دلته چې څومره هم د سیاسي ګوندونو مشران راغلي دي، تقریبا یو ګوند نه دی پاتې. محترمو دا یاد لرئ، دا خلک یاد لرئ، نن ورځ راتګ اسان نه و. نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي موږ به شناختي کارډونه، پاسپورټونه بلاکوو، موږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي. پاتې شوله د دوی د کاروایي خبره. تا پرونه خپل زور وکړه، بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکړه. موږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، نثارباز د څه شول؟ خلا د تشو خبرو نه سړي ډېر ورخطا دي. خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چک کړل، د کراچۍ سمندر ته چې ځانونه نه وغورځوي، دوی د تشو خبرو نه دومره ورخطا شوي دي. انشاءالله ظلم جبر دې کړی دی. 100 قانونونه، 100 دفعې، 100 خبرې، 100 ظلمونه وکړه، خو بیا به هم یوه ورځ جواب ته تم کېږي. او د پښتنو جواب، د پښتنو حساب کتاب آسان نه دی. پښتون د خپل ورور سره هم ساده حساب کتاب نه کوي، ډېر واضح کوي. پښتون په هیڅ شي، په هر شي کې دی کمزوري کوي، خو په تاریخ کې پښتون په حساب کتاب کې چاته څه نه دي پرېښودلي. هېڅکله نه درته معاف دي، نه یې درته معاف کوو. باقي اوس ډېرې خبرې نه کومه. جرګه را روانه ده، جرګه به فیصله کوي، جرګه به پرېکړه کوي. جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقایي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منمه. او که دغې ملت هره پرېکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالېږي که خفه کېږي، که د چا د غرقولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې، په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه. نارې مه وایئ، اوس لاینونه جوړ کړئ.